بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منگا د تفسیر د قرآن کریم نامخ کے اصول او مبادی بیانو دا اصول او مبادی دو قسمه یو هغه دي چې هغه د دې ځای د پاتې کېدو د پنځ پیر کې د اوسېدو او دا یو څو ورځې یو ځای ښه ګذران کولو دي دویم قسم هغه اصول دي چې هغه د فهم د قرآن کریم سره تعلق ساتي اول اصول چې دې ځای کې د پاتې کېدو دي حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده چې د کلنا دا دوره تفسیر شروع کړي وا دا غینه بعد بیا ما د خپل وسع او طاقت مطابق د الله په کرم باندې شروع کړي دا یو کم اتیایما دوره تفسیر دا اولنا چې کوم اصول په دې ځای کې د پاتې کېدو نو هغه اصول ننوم دي او هغه به ان شاء الله سباومي او هغه به بیاومي تر څو چې دا دوره تفسیر یي اول دا چې دې ځای کې کوم طلبا چا د قرآن کریم د زده کړې دپاره راغلي نو هغوی به صرف او صرف د قرآن کریم د تفسیر سره تعلق ساتي داسې بنی چې چا ځان سره کشران راوستي څوک ورته د صرفو کتابونه وایي څوک ورته د نحوې وایي څوک ورته د منطق وایي نه ګواړي او ګلوي نو هغوی به یا د قرآن کریم الفاظ او یا د قرآن کریم معانی او تفسیر اغزده کوي دویم دا چې په کومو جماعتونو کې په کومو بیٹکونو او دیرو او اجرو کې طلبا دی رہی نو کاغا دو کا صحیح او کاغا شل کا صحیح او کاغا سل کا صحیح نو ایبانن ځان لا امیر او نائب امیر او ناظم مقرر کی چې دا غي آئنده جوان هغه په اجتماعیت باندې تیر شي بغیر د امیره جوان تیرول دا خلاف سنت دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بدوا صحابه لګل یو به ولا امیر کو منګم ځان تا متبین د سنت او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایو نو منګم دا کوشش کوو چې خلاف سنت زمونږه ژوند تیر نشي امیر به مقرر کو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو اسمو و اطیعو ولو کان عبدا حبشیا یو روایت کې راځي راسو کذبیبتن تاسو به خپل امیر خبره منئ دا امیر اطاعت بکوئی اگر کاغا غلام حبشی ولے نہیں تک توری
زګه حبش هغه تور د رنگ نه نو هغه غلام حبشي راسو کا زبیبتن او داغ سر د اوس کې عمره د ممیز عمره یعنی وړو کې سری نو بیا به هم تاسو اطاعت کوئی او صحیح مسلم کی روایت راځي مر من امیره شیئا یکرهو فلیصبر امر بالا میں راوړې چا چې خپل امیر کې او کارولی د چې هغه د ته بد ښکاري چې د امیر صاحب خو نکړل دا کار خو نک د په زړه کې دا رالل د تا هغه کار بد ښکارېده نو بیا هم فلیصبر دی به صبر کوي دا بنوي چې امیر صاحب دا وکړه امیر صاحب دا وکړه دا یې ولې وکړه که داسې کړی وی او که داسې کړی وی بس اطاعت د امیر به کوي ورپسې راځي من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فمات مات میتة جاهلیة څوک چې د امیر د اطاعت نه او د امیر اطاعت یې ونه او داغه جماعت او داغه ډلې نه جدا شو فمات مات میتة جاهلیة نو دې چې مړ شو نو په مرګ د جاهلیت باندې مړ شو دوره سخت الفاظ دا نه چې امیر به معصومی امیر نه به خطاوم کیږي و امیر کې او کار غلط ولید نو بیا به هم ته صبر کې تب په امیر رد نه کې صبر با کې او کدا امیر اطاعت دې پرې خود فمات مات میتتن جاهلیتن او دې مرشو نو په مرد جاهلیت مرشو مولا او طالب اکثر یو غلط کارو کی او بیا غل دلیل امګوري او ځان له روا کوي ما دغه مولا او طالب شیطان مولایو سناسو نو ولا بیا جواز لارم ګوري نو ضرب و ير دا نافرمانی وکړاو لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق پکې نه هغه معصیت د خالق نه خود د په نظر کې بخکاری قران کریم کې د طالوت واقعا ذکر کړي نو هغه په لار روان دي او خپل رعیت وای مخی اواله را روانه دا او داغینه باوبنس کئی الا من اغترف غرفتا بیده ہاں کئی او لپس کئی خیر دے او ببنس کئی او بس کل اغا جائزو رواو ناروانو و امیر و اتوی نبیس کئی نو چه چاو نس کلی نو اغا کامیاب شو چاچه اوس کلی نو هغه رستو پاتې شو امیر یو حکم وکړه هغه به پوهیږي بس هغه به منئ نو تاسو به ځان له امیران جوړ کړئ او بیا یو تاسو عمومي امیر بئ که بیا هم څه مسله نو تاسو به امیر سره چیڑ چاڑ نه کوئ تاسو به خپل عمومي امیر توای چې زمونږ امیر صاحب دا کار کوي نو تا ته مونږه شکایت راوړې امیر مشر امیر به پوهه کی او کنه پوهیږي امیر به بدل کی ستاسو عمومي امیر د ټولو طلباو د ټولو مرګرو هغه به مولانا عتیق الله اباسندی چې هغه زمونږه سابقه امیر دی او د دې ځای په اصول او قواعد باندې خپوا دی مولانا عتیق الله اباسندی هغه بستاسو امیری عمومی سما صلاح بلا کې راشي نو خپل امیر به تنګوي نه راځي به نو دته بوایي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم له ګلیو یو ولا امیر مقرر کړو حدیث کې راځي
هغه امیر با چې موز ورکو نو هغه با چې موز کې سوره فاتحه وي ورپسې به قرات یو سورۃ کو نو هغه سره به سوره اخلاص هم یو ځای کو د نور هغه کار ساجيبه هم د ښکارا شو چې هر یو سورۃ سره د سوره اخلاص یو ځای کې خدای نو کړی چې هغه خپل امیر د گریوان نه نیولې چې دا د څه شروع کړی یا ولې داسې کې نا غي غاګ نکو چې واپس رالل نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه چې دا موږ لا مزرا کو نو هر یو رکعت کې سوره اخلاص به ور سره وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هغه راغواړي هغه امیر راغوخته هغه ته وی تاول داسې کار کو هغه ته وی دی کې دا الله صفات دې سره مینا کوم نیت صحیح اراده صحیح نبی علیہ السلام ورته وی د امینه بتا جنت تبوزی نور څه ونوي خو هغه هم دا نکړل چې هغه خپل امیر سره شر جوړ کړو چې ته ولې داسې کې ولې داسې کې دا نه دا سبق مونږ ته ملاويږي د امیر خلاف شیطان ډیر کار کوي دغه مسلمانانو اتفاق اتحاد دا غنه برداشت کوي تسنس کوي نو شیطان دا کوشش کوي چې د امیر خلاف خلق علم سي چې اتفاق او اتحاد مسلمانانو تسنس شي نو دا غي علاج هم خېله کم سړی چې د امیر خلاف خبره کوي په خ دغه کوي لهجه خدا یې رک امیر سے ابدا سے کړه امیر سے ابدا سے کړه دا منافقي چې هغه کله دا خبره کوي ځکه دې سره افتراق پیدا کوي نو تاسو خپل امیر ته شکایتي نو کوئی بوتا وای بوتا انساني او کاغه بیاوم هغه خبره باندې خپل نه پويږي نو بیا به عمومي امیر سره په خبره کوي استاد وبدا اختیار نه چې تاسو به د امیر خلاف وکړي لکه جمعات کې یاد راکې چې د امیر سره د چا خلاف راشي نو زه بیا د هغه خبره نه منم زه د امیر منم که سميږي خاو کني نو ام بستر والا بزا مونږ سره د ځوان نه تیریږي خود امیر سره د مامور روغ نه کیږي مامور به اطاعت کوي مامور به منی د امیر د مامور چې روغ شروع شي نو بیا کار روان شي مامور به اطاعت بس د نبی علیہ السلام ویلی و اطیعو بس اطاعت ویلې نو تاسو بزان لا امیران جوړ کړي یو بس تاسو عمومي امیری مولانا عتیق الله ابا سیندی څه خبره نو هغه سره بکوي بلدا چې زمونږه دل دې په پنځپیر کې الحمدلله ثم الحمدلله یا خواوش اکلو کې چې په کوم ځایونو کې طلبه دې ردي پنځپیر کې خو یو تنوم داسې نشتا چې هغه زمونږه د مسالې خلافي یا د جماعت خلافي ټول متفق او متحد دي او ټول طلباء ته خوشاليږي چې طالبان را روان دي او موږ به خدمت کوو هر یو سړی ملا تړي او بډې وي او مټه راکاږي چې موږ به د طلباء خدمت کوو او په دې کلی کې دا عام خبره ده چې چا د طلباء ډیر خدمت وکړ دا ټول کار ډیر په خوشاله تیریږي او چا چې خدمت کم وکړ نو دا هغه کم او چا چې ونه کړ نو هغه د نعمت نه محروم شي نو ټول خدمت کوي په جمعاتونو کې موږ ته تعداد معلوم دی موږ سره لیکل لیست دی جمعات کې دورا کسان دی کې دورا دی کې دورا د کلی والا هغه طلباو کې اس
کار نه لري خو طلبا راولګي او هغه کلیوالاو ته وایي یاره موږ دا کسان پوره یو ته امیر صاحب ته وایه چې نور نه رالیږي د کوم جماعت نه چې امیر یي او د هغې نه دا شکایت راغی نو د هغه جماعت ټول طالبان به بل جماعت ته لیږو هغې جماعت ته بیا نور طالبان لیږو بیا به ځایږي نو یو امیر به دا نه کوي گزاره نه کیږي نو خپل امیر ته به وایي چې چونکې لا ړومبی ورځې دي او زمونږه گزاره لږه ګرانه ده نو خیر دی موږ ته لږ کسان کم کا یا لا مه رالیږه خو د کلي والا ته به شکایت نه کوي د هغوی خفه کېږي په طلباو باندې نو هغوی بیا وایي نو وایي یاره که کسان کم کړل خو که موږ ولیږو نو دا نه وایي چې واپس لاړ شئ ځکه هغوی ګناه او جرم ګڼي او دیومه چې د قرآن طالبي او بستره یې راغستې او ستړی ستومانه یي او جمعه ته درشي ته ورته وایي دلته ځای نشته واپس ځه دا ما ته دنیا کې ګناه کبیره ښکاري او دا لوی جرم دی چې ستا د وجې هغه بدله شي او هغه واپس لاړ شي چې یاره ځای نشته نو زه نشم پاتې کېدی ځان له هم تاوان وکړي تا له هم تاوان وکړي نو طالب به واپس کوی نه کم جماعت ته چې امیر صاحب طالبانو لیږل نو تاسو به طالب واپس نه تاسو را لیږئ کلیواله خو اډو دی کې خبره هم نه کوي و امیر ورته شکاله زاړی که نه دی کله کله روانې کوي زه به پوهېږم بیا بل دا چې دلته پنځپیر ته د درس قرآن لا ټول د ارشاد و توحید و سنت والا نه راغلي په دې کې د نورو تنظیمونو طلبا ومي په دې کې داسې ومي چې د هغوی عقیده هم ډېره برابر نه وي خو تاسو به د هغوی هم احترام او عزت کوئ سرازي تیری شي په خپله هغه پوه شي که زمون خبره حقی صحیح نو وی منی او که صحیح نی نو بس بستره والی او زی خدا بنی چې د نورو تنظیمونو طلبایی او هغوی د دې دا بیجونه د هغوی لګولي او بیا د دلته پرچار کوي او د هغوی خبرې که داسې کسي چې هغه دا مرضي غوندي او ټینګېدی نه شي نو بیا هغه د نن نه د بستره والي او واپس د ځي دلته نه پاتې کېږي چې سبا به بې عزتی ځي نن د هغه بستره والي او ځي دی دلته موزه تراوی هغه به د مذهب حنفي مطابق کوي موږ نورو مذاهبو ته غلط نه وایو هغه هم برحق دي خو چونکې د هغې د وجې نه بیا افتراق جوړیږي ځکه یو به یو څه کوي بل به بل څه کوي بیا به پای کې بحث راځي نو دې ځای کې بعد مذهب حنفي مطابق ژوند تېروي موزه تراوی د هغې مطابق دې ځای ته د راتلو دپاره موږ یو ټیم مقرر کړی حاضري چې 8 بجې به موږ درس شروع کوو نو تاسو ټیک چې 2 منټه کم 8 بجې چې تاسو په خپل ځای باندې ناستئ د هغې نه وروسته به زه طالب دننه نه پرېږدم بار که څوک هسې د ډډې شوقیني چې کله کمبر ته ډډه والي او کله دیوال ته ډډه والي دا ډډې شوقیان یي هل سبق شوقیان ني ډېر نو که هغه د ډډې شوقیان نو بیا د بهر کینی ځای ني هغه جدا خبره مجبوري خو دننه به بیا څوک نه راځئ سبق چې څنګه ختمیږي نو خپل ریل خپل قرآن مجید خپل جانماز هغه به ځان سره والی دې ځای کې بیا صفایي کیږي نو بیا به ورپسې ګرځئ یا بیا به مومئ نه سبق چې څنګه ختم شي فوراً به خپلو ځایونو ته ځئ یا که بهر چکر وي غر پله ځئ پټو کې ځان له سبق یاد وي نو هیڅ پروا نشته
پنځپیر کې سیاره نشته کم ځای کې چې کې نه کم خوا چې ځای هر څوک با احترام او عزت کوي دلته طالب تا په درو نظر کته شي خو چې طالبي او که طالب په جامه کې غل راغلی بدماش راغلی لوفر لفنګ راغلی نو بیا موږ په کلی کې هم مرګري هغه موږ په دې مقرر کړی چې په طالبانو نظر ساتي نو بیا هغه موږ ته وایي فلانی جماعت کې فلانه طالب هغه داسې دی فلانه نو بیا هغه طالب په بی عزتای باندې دې ځان رسختيږي نو خدای چې دلته بعد طالب ژوند تیروي مدرسې ته چې راځي نو خپلې چپلې سپلای بوټان هغه به د گیټ نه بهر وباسي ها د چا چپلې سپلای بوټان قیمتي یا په خپکیږي نو یو شاپینګ بیگ بو جړګای د کپڑے یا پلاستیک هغه به ځان لوالي نو ای کې بخپل پیزار کې دی ځان سره راړی خیر د کې دی خو دغه سه بس سپلای نک دی چې ډېرې یو ځای پرو دې سپلو دکان ته جوړ کړی دغه سه چې پرتی بیا موږ چتی کو بهر وګورځو نو دغه سه بنک دی سب پلاستیک شاپینګ بیگ کې یا د کپڑے په بوجای کې یا بل سے صادر کې وتړی خو چې شګي او خاورې دنه په جماعت کې نه ورځيږي ځکه جماعت کې صفائی پکاري اذا رأيت الرجل يتعهد المسجد فشهدوا له بالایمان کله چې تا یو سړی ولید چې هغه د جماعت سره مینا کوي جماعت صفا ساتي فشهدوا له بالایمان نو هغه د ایمان شهادت کوي نو دا جماعت ده او سو پکې کاروم شروع ده الحمدلله تاسو د پاره مونږ کوشش کوو چې خزایونه خ باترومونه خ او د زایونه الحمدلله اوس ډېر خزایونه برابر شو دا خپل ور سره زما کورو هغه مې مدرسې سره کړې دا ځای پکې جوړ شخ خواناک بره د زنانو د پاره باترومونه د چاردام ځایونه خمزیدار جوړ شو سلک کار پاتې ده نو هغه سره لګه گزاراو کوي احتیاطو کوي یا خو مزي چې هغه مکمل شي او برابر شي نو کاروم شروع ده نو تاسو به اسه په مدرسه کې نه کېنئ بس چې سبق ختم شي نو تاسو به سیده ځئ کم ټیم چې موږ مقرر کړی نو دا هغه ټیم نه به 2 منټه مخکې ځان را رسوي او دې راي بناسي دا بره ګیلري چې دا نو دغه د میلمانو ځای دی ځکه د درس ټیم کې میلمانه راشي او بیا د ناس ته ځای دا غي ني او غي لږ ساعت لراشي نو دغه د میلمانو ځای دی نن خو ناسې سبب دغه کې یو تنوم نه کېنه نن تاسو میلمانه خیر دی د میلمانو په ځای کې ناسې و سبب دغه کې څوک نه کینی دا امیر سے بدغه ځای کسان کې نه چې میلمه راځي او دغه ځای نه برسختي نو دغه به میلمانو د پاره تاسو بدنن ځان لخپل قران مجید یو کاپی یو پن کاپی یو رف کاپی وساتئ او یو آغا چای کې بیا صفا لیکل ځان لګوي پخوا علما الله دې په رحمتونو ولېږي دا غیبا یو کاپی وا چای تبوی مسودا ان تورول چا باغی تورول کول زر زر به لیکل کول یو بوا مبیضا چاغه به بیا خپل ځای کې کېناستل نو بیا به صفا لیکل ابن الانباری الله دې په رحمتونو وړيږي هغه دوره لیکل کړیو چې سالور سوا سومدکونه ډک داغه لیکلو هغه پاتې شویو ابن جوزی رحمت الله علیه چې کله وفات کېده نو هغه وصیت وکړ چې ما کوم کلمونه جوړ کړي دغه زمانہ کې خدا پینونه او بال پینونه نو کلم به جوړو پای به لیکل کول او دوات کې به کلم پورې کو چې ما کوم کلمونه جوړ کړي دي
نو دا هغه بوره ما جمع کړې ده نو چې زه وفات شم نو په هغې اوبه ګرمې کوي او ما پې ولامبوي مورخین ذکر کوي ابن جوزی رحمت الله علیه چې کله وفات شه نو دا هغه کلمونو په بوره باندې اوبه ګرمې شوې هغه پې ولامبولی شه بیا هم څه بوره پاتې شوې وه دوره قلمونه جوړ کړي وو د لیکلو دپاره دارنګې امام دارمی رحمت الله علیه یو درس کې ناستو استاد درس کو هغه لیکل کول مرګري طالبانو هغه داسې ورپورې لګو خاندل غونتې ټوکا یې وکړه چې استاد ته غوږ نه دی لیکلو تنخته متوجه نه نو هغه خپل کتاب بند کړ هغه شاګردانو ته وی استاد سو احادیث وی نه غلی شو ورته وی استاد اتل احادیث وی رومبه حدیث سند داو متن داو دویم سند داو متن داو دریم سند داو متن داو او شروع شو او اتل سواړه احادیث وته په یاد وي لیکلیو مو یاد کړیو مو دغه سي علماء چې هغه مشهور محدث چې هغه به درازه د استاد نه لیکلو کړل چې درس به ختم شو نو د دجلې غاړې له بلاړ دریای دجلې غاړې لا مور ورلا سر ډوډۍ پخ کړې وي هغه ځان سره وړې وي نو دجلې په غاړه یو کونجونتی به یو کنست او بوا پا کراواتی نو یو ډوډۍ به پای کی خدا او چې سبه په درس کې لیکلیو نو بلا کاپی کاغذ به راغسته او هغه به سپاکول د چې به دا سپاکول ډوډۍ به نرمه شوی و نو هغه به پلا پلا پراواغست هغه به وخوړه بل راز بیا نو چې سل راځي تیرې دی د بغداد ټول علم حدیث را جمع کړو او بیا راغه مور ورله بیا سل ډوډۍ پخې کړې درې سفر شروع کړ کاراغه خلکو کړو نو ځان له یو کافی وګورئ هغه کې با د درس په دوران کې زر زر لیکل کوي نو چې هغه ولي کوي واپس لاړ شي نو بلا کافی راواله یو کې ځان له صفا ولي کوي دا بم ډیر په کار بیا راځي دا بس تاسو د فائدې تاسو ته به کې خیری کوشش داو کوي حج لا چې سړې زی نو قران کریم چې ذکر داغي کوي نو الله وی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج رفث فسوق جدال دا په حج کې نه او گچا وکړو نو جرم یې وکړو د حج نه قران لوی دی ځکه د حج فرضیت په قران ثابت دی نو د قران احترام د حج نه زیات دی نو چې ته قران لا راشي او ته فسق کې ته بدعملی کې ته جګړه کې د مرګرو سره او بیا د قران د مرګري سره نو ستا عمل به الله څخه قبول کی شرازی قران لا نو پزړه کې دا وای چې زه یو زړه کپړم څوک به میاو ځای غورځي څوک به بل ځای غورځي او زه به بس ځان به دا څه کما چې څوک ټیله راکیم زه به شان ګورم الله به علم کې علم د خدای نعمت دی او نعمت الله نه اهل له نور کوي چې نه اهلی نو ځان کې اهلیت پیدا کوي چې الله درلا زړه صفا کی دماغ صفا کی او انوارات د قران پکې واچي نو تاسو به دا کوشش کوئ چې هر طالب هغه خپل رور غنئ هر مشر با خپل مشر غنئ هر چنه او کشر آب خپل کشر رور او بچه غنئ نو تاسو به ډېر ښکلی ژوند تیر شي او د الله کتاب بس زده کوي او د الله کتاب بس تاسو په زړه کې کینی زه به همدا کوشش کوم زه د الله نه دعا کوم
ما اوسم زه چې درس لرازم زه اودس وکم د خپل وس مطابق نوافل وکم او زه همیشه دا دعا کوم چې الله کم طلبا راغلي د هغوی په زړه کې د هغوی په سینو کې د قرآن ملغلرې واچې. تاسو به هم دا دعا کوئ، ځان له به هم دعا کوئ. ډېر څیزونه په اعمالو رواني، ډېر قابلان مې لیدلي دي الله ترې نه پوټې کار نه دی اخیستی ځکه یې خلوص نه و، د هغه عمل صحیح نه و. او ډېر مې سادهګان لیدلي دي خو هغې کې خلوص وي، د هغوی عمل ښه د هغوی نه الله ډېر کار والي او ډېر کار ته نه الله په دنیا کې والي او امید دی د هغوی عمل به هم الله قبول او منظور کړی او آخر به هم الله ښایسته کړي. کوشش دا کوي چې د خدای کتاب وایي نو په دې نیت چې الله رانه رضا شي او زما ذریعه د نجات او د کامیابی وګرځي. موږ به هم انشاءالله دا کوشش کوو چې تاسو ته خیر ورسي. موږ مولایي نه کوو چې زه وایم چې صیغه دا ده او ترکیب دا دی او دا دی دا کې جر دا شو او نصب دا شو. زه به دا کوشش کوم چې هغه خبره کوم چې تاسو ته خیر رسي، فایده رسي. دا د شیخ القرآن په خلوص او درس روان شوی او هغه به انشاءالله رواني. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار. زمونږ نښې به زمونږ په ژوند دلالت کوي او زمونږ نه بعد زمونږ نښو ته وګورئ چې مونږ څه کړي. دې ځای کې بعضې ملګري هغه خدمت کوي، دې ځای خدمت دپاره وي او هغه ګڼ کسان دي. مولانا مومن ګل دی، صابر ناظم صاحب دی، سمیع الرحمن دی، شاد خان دی، نور دی، هغه دې ځای ذمہ دار کسان دي. چترال مولا دی، نور واحد دا دلته خدمت کوي. نو تاسو به دای سره مرسته تعاون کوئ. نور ملګري دي، فتح الرحمن دی، نو دا ستاسو خدمتګاران دی، ستاسو خدمت کوي. تاسو به دای سره ملګرتیا کوئ انشاءالله. دا سوه څلوېښت اته څلوېښت ورځې دا به ډېرې پخوان تېرې شي. ځان به کلکوي، دا نه چې ته وایې زه صاحب حق صاحب یم او جی که نه ماله په مدرسه کې ځای او یو بستره او یو کټ. دلته ګوره دا کیسې نشته، دلته کې خو سختی ده، کلکوالی دی. نه زه خوب کوم نه به رانه ته خوب کې، کلکوالی دی. نو کوشش کوئ ځان کلک کوئ. یو هفته چې د ځان کلک بیا به انشاءالله خوشحاله. خدا یو هفته به ځان ښه تکلیف ته نیسئ چې ښه ومخلی شي. او زه چې کله حج عمرې له لاړ شم نو زه په زړه کې وایم زه دې له راغلی یم چې ښه ومخلی شم چې ګناهونه مې معاف شي. نو څوک وایي دې ځای نه پاسه او څوک وایي دې ځای نه پاسه او څوک وایي هغه ځای کښېنه، څوک وایي هغه ځای کښېنه. یو ځای نه پاسم بل ځای کښېنم، بل ځای نه پاسم بل ځای کښېنم. دا نه وایم چې زه څوک یم زه څوک یم. نو بیا سړی په خپله باندې عادت شي او بیا به چې موږ د شړونو ته به نه ځې، بیا به داسې عادت شي. خو ځان به تکلیف ته نیسئ. موږ دلته د کلي والا هم ښه خدمت کوي، خوا او شاکلو والا هم کوي. لنګر کې هم موږ کسان دی رکوو د خپل طاقت مطابق. مدرسه کې هم دی رکوو. زمونږ څه باقاعده داسې څه د چاندو سسټم هم نشته چې ګینې نو موږ وګرځو او شا به یې ولی او که څوک راړي ناظم صاحب له ورکي یا ما له راکړي زه ناظم له ورکم. نو چې صحیح نو هغه لګي دې ځای کې او د هغې مطابق موږ کار کوو. که یو سړی وایي ما له خامخا ډوډۍ هم راکړې او سبق به هم وایه ځای به هم راکړې نو دا بیا موږ ته لږه مشکله شي او ګرانه شي. کم چې اهالي هم خپله ورته وایو بدلتیا دا یو څو ورځې دا به انشاءالله ښې د خوند تېرېږي. نن ما د دې ځای د پاتې کېدو اصول تاسو ته ووې او سبا نه به انشاءالله موږ د قرآن کریم د فهم او د زده کړې اصول بیانو. درس چې څنګه ختم شي نو تاسو به خپلو خپلو ځایونو ته ځئ. که میلمانه نوي کسان راغلي د هغوی به تشکیل کوي، امیر صاحب دي هغوی به خپلو ځایونو ته لیږي. کار هم شروع دی
نو دلته اسه مکه نه دعا وکړي چې الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه دعا وکړي چې زمونږه د دې درس ثواب او اجر الله حضرت شیخ القرآن او داغه مرګرو ته ورسوي الله دې زمونږ د خلینا د قرآن او د سنت مطابق کلمات وباسي او دا دې الله زما او تاسو ذریعہ د نجات او د خلاصونو ګرځي زمونږ چې سوره مشران کشران وفات شوي دي دعا وکړي چې الله ټول له جنت الفردوس ورکړي او الله یې ګناهونه معاف کړي څه بیماران دي زمونږ استاد حضرت مولانا غلام حبیب صاحب هم بیمار دي نور بیماران دي دعا وکړي چې الله ټول له شفای کامله ورکړي الله والله صحت ورکړي او الله روغ رمټ کړي کم ځای کې چې د قرآن کریم درسونه شروع دي الله یې د هغې ټولو امداد وکړي سورة الابا چې په درسونو کې شرکت کوي الله یې د ټولو سینې د قرآن او سنت د زده کړې دپاره کولاو کړي څوک چې د قرآن درسونه کوي الله دې د هغې په علم کې نورم برکت واچوي او الله دې د هغې نه د قرآن او سنت خدمت والي الله دې د هغه درسونو دغه درسګاهونو او دغه مدرسو حفاظت وکړي چې کوم کې د قرآن او سنت درسونه کیږي الله دې زمونږ دا درس په ښه طریقه باندې سر ته ورسوي الله دې موږ د هر قسمه شرونو فسادونو نه وساتي که څه غلطه یې زمونږ نه شوي الله دې موږ ته معاف کړي او الله دې زمونږ ټولو ګناهونه معاف کړي الله دې هغه خلکو له ډېر اجر او خیر ورکړي چا چې د قرآن کریم په دې درسونو کې په ابتدا کې مرګرتیا کړې ده شمولیتونه کړې دي تعاون کړې دي کوم خلک چې د دې ځای سره تعاون کوي مرګرتیا کوي د دې ځای سره مینه کوي الله ته معلوم دي ته د هغې سره مینه وکړي الله د هغې په مالونو کې او بچو کې ډېر خیر او برکتونه واچوي د چا اولاد نه الله دې ولا نیکان صالحان زامن ورکی الله دې کورونه آباد کی د چا اولاد دي الله دې د مور او پلار د سترګو یې خون کې وګرځي دا مرکز چې دا د قرآن او سنت مرکز دی الله دې دا همیشه لپاره په قرآن او سنت باندې آباد لري الله دې زمونږ د نسل نه آباد وساتي الله دا ځای د قرآن او سنت نه مخالي کې ته په دې کې همیشه د قرآن او سنت خدمتګاران پیدا کړي الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي او الله دې زمونږ هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږ رب پې زمونږ نه رضا شي څوک چې دې ځای کې خدمت کوي الله تا هغوی له نورم طاقت او توفیق ورکړي او د هغوی نه د دې ځای خدمت والي کم طلبا عوام نارینه زنانه چې هغه دې ځای ته د قرآن کریم د زده کړې دپاره راځي الله د هغوی ټولو ګناهونه معاف کړي او الله د هغوی سینې د هغوی زړونه د هغوی دماغ د قرآن او سنت د ملغلرو نه ډک کړي او الله هغوی له ډېر خیرونه ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین ګورئ د زنانو دپاره مستقله امیره کومه چې د مخکې نه وه د واصل خان لالا بچای نو هغه به امیره او نائب امیره هغه به د عبید کور والا هغه به نائب امیره تاسو خیال ساتئ